الله رضوالي ما نن بیا په سوات بټخیل سیمه کې یو زړه بوږنونکې پیښه رامخته شوې ده چې پکې 9 کسان سره درو ماشومانو او درو زنانو وژل شوي دي. تفصیل له دغه واقعې صدا دی چې دا سوات چې کوم بټخیل سیمه ده نو په هغې کې یو تن دی چې د هغه حسن شاه نوم دی او د هغه دوه لوڼه په یو ځای کې واده شوې وې او په هغې کې یوه لور چې کومه وه هغه د کور ته مروره راغلې وه او د هغې خاوند بیګا د شپې ناوخته راغلی دی او په دیوال راوړېدلی دی او په دغې کور کې 9 کسان چې کوم دی سره د حسن شاه ویشتي دي. په دغې وژل شویو کسانو کې 3 ماشومان دي او پکې 3 زنانه دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه ملزم سره د تماچې نیولې شوی دی او هغه دې وخت کې اوس پولیس سره په ولقه کې دی. دا په داسې حال کې دا ګرانو اورېدونکو او کتونکو چې یعنې سبا د غټ اختر چې کومې تیاریانې روانې دي او خلک د هغې په تیاریانو کې مصروف وو د دغې پیښې د وجې نه د ټولې علاقې خوشحالي چې کوم دی هغه په ماتم او په ویر کې بدله شوې ده. د پیښې وروستو بیا د کلي خلک چې کوم دی هغه روتي دي او هغې ویل احتجاج یې کړی دی دغه مړي یې چې کوم دی هغه په سړک باندې ایښي وو او غوښتنه یې کوله چې دغه ملزم چې کوم دی دا دې موږ ته په لاس باندې راکړی شي چې هغه ته موږ په خپلو لاسو باندې سزا ورکړو. بل طرف ته د ذرایعو تر مخه دا ویل کېږي چې کومه سکیورټي ادارې دي هغې هم دغه ګڼي چې یاره دا یو ډېر ظلم شوی دی د ظلم انتها شوې ده او دغه کس ته چې کوم دی دغه سزا ورکول چې په دغه ادارو باندې فرض دي ځکه چې د 9 کسانو ژوندونه واغشتل او په داسې حال کې چې سبا اختر هم را روان دی. بل طرف ته که موږ وګورو نو د خیبر پښتونخوا کې اکثره کورنو شخړو باندې دغه شانتې پیښې رامخته کېږي په دښمنو کې وي یا د رشتې تنازعي وي وغیره وغیره. چې یو کال وړاندې د ابټاباد په حویلیا علاقه کې د پی ټي آی یو ناظم عاطف منصف د هغه نوم و چې د هغه خپله ذاتي دښمني وه او هغه په دغه ذاتي دښمنۍ کې چې کوم دی هغه مړ شوی و ورسره یې یوازې هغه نه مړ شوی بلکې هغه سره 10 کسان نور هم مړه شوي وه. دغه سره که موږ وګورو نو د جنوري 2023 چې کوم دا روان کال دی په د لکي مروت په ټپ تختخیل سیمه کې هم د جنازې په وخت کې ډزې شوې وې او په هغې کې 3 کسان چې کوم دی هغه وژلي شوي وه. بهرحال موږ تاسو ته دغه واقعیت بیان کړل چې دغه په د سوات بټخیل چې کومه علاقه ده په هغې کې دغه واقعه شوې ده چې د رشتې په سر باندې دغه کس راغلی او هغه ډزې کړي دي 9 کسان یې پکې وژلي شوي دي. اوس د هغه ځای چې کوم د بټخیل سیمه ده په هغې کې حالات چې کوم دی بالکل د ویر او د ماتم چې کوم دی هغه برابر دي او پولیس هم ما چې څنګه تاسو ته وویل چې دغه کس یې د سره تماچې نیولې په هغه باندې اف آی آر درج شوی دی د 302 دفعې لاندې او 302 دفعې لاندې چې کوم اف آی آر درج شي او هغه ثابت شو نو د هغه عمر قید او د مرګ سزا چې کوم دی هغه ته ورکول کېږي. دغه تر دې وخته پورې معلومات وه. اوس پولیس چې کوم دی نور تفتیش هم شروع کړی دی او خیال دا کېږي چې یاره نن به عدالت او همهغه کس چې کوم دی هغه به وړاندې کېږي او امکان لري چې یاره پولیس والا کسټډي راواخلي او د هغه نور انټروګیشن وکړي او دغه خپل فایل چې کوم دی برابر کړي او بیا عدالت ته پیش کړي. په دغه موقع باندې چې کله دغه مړي یې هسپتال ته راوړل نو په دغه موقع باندې د پولیس افسران هم رارسېدلي وو د دغې مړو خپلوان هم رارسېدلي وو د هغه ځای چې کومه ذهلي انتظامیه ده هغه هم رارسېدلې وه او هغوی دا صورتحال جاج اخیسته او دغه مړي چې کوم دی پوسټ مارټم بیا شوی دی او هغه خپلو کورونو ته لېږلي شوي دي. تر دې وخته پورې د سوات د بټخیل سیمې چې بیګا کومه پیښه شوې وه د هغې معلومات مې تاسو ته درکړل. تر دې وخته پورې خپل کوربار رفاقت الله رضوال اجازت ورکړي. د